دا پاغی دا اللہ نعمتو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کے نعمت دا اللہ زما پتا سبانے، واوفو بعہدی اوف بعہدکم، او پورا کے لوز زما زو پورا کم لوز تاسو. دا لوزنا قرآن لکلی ایسے خو ډیر دی، خو اختصاراً گورا پا سورة الاعراف کے آیت 156 کی. مخنا د بنی اسرائیل دعاگانی دی، وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الاخرہ انا ہدنا الیک، قال عذابی اصیب بی من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون. اللہ لوز دے لوز دارے چھ زما عذاب ډیر لوی دے، زبر رسوم آغا چارے چو غوارم، اور زما رحمت آغا شامل لے ہر یو سیستخ. فساکتبها زب خامخا لکم دا خپل رحمت دائے کسان دا پارا یتقون، یتقون من یتقون شرک والمظالم، چاگید شرکون نا ظلمون یو طرف تیم. دوین دا چا ویوتون الزکاة زکاة ورکی والذین هم بآیاتنا یؤمنون، او کسان چاگید من پایتون بانی ایمان لری. آکسان یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونو مکتوب عندهم فی التوراۃ والانجیل. دا وعدی دی دی طرفنا، تا اللہ طرفنا وعدی دی طرفنا وعدی. آکسان چه اتباع کی آگی دا الرسول دا النبی چاگا الامی دیکھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا رسولم وی دلتا، نبی ورطم وی امی ورطم وی. رسول اللہ علیہ وسلم امیو، امی آگا چاہتے ہوئی چاہا لستل نہ ورزی پا کتاب کی. نن خلق دا دا عیب خکاری، امی مالا سو گی ان پڑھ، ان پڑھ خو پختنو دا وکنزل لگی. امی آگا چاہتا ہوئی چاہ پا کتاب کے دن پدی لکلو نہ پوئی. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت تے، چاہلے کتاب کے لستل نہ ورتلل، لیکن دے باوجود اگر ٹورے دنیا استاز دے. آدھے علماء کے میو دو درے دا سشتر ہے چاہی سوق نہ دے ویلے نو دیر جاہلان اشترے پا دے لو دے خلقو گئی چاہیوی ولی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی استاز نو. میں اندے ہم نبی دے عطا اللہ شاہ بخاری عالم نو، باقاعدہ عالم دین نو. علماء دیوبند کے مکم بشر استاذ چلے لوی پیر اغام عالم نو. افسوس بیا پدے ورزی سے لیلا چیٹ شیوخ الحدیث اور شیوخ القرآن دا غلاس کے بیعت ورگئی، اور دلیل دا ہوئی چیزی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو استاذ نو. انا للہ و انا الیہ راجعون. دے ایشی ڈیر کار خراب کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوفی نہ ہو، اگر اللہ رسول ہو، دا اللہ نبی ہو. دا دان لے مختلف فی مسئلہ دا. علوم القرآن بلے ایڈیشن بانے ذکار کوم نے کہ دا امیت مسئلہ وانا نباسل دا 2 صفحے پہ ماں کار کر دے بولے. دا سے ڈیر خلق دے ابو الولید الباجی ڈیر لوے محدث دے. دا امام بخاری رجال وانے دا کار کر دے یہ جلشتہ مسئلہ دا خیال لاؤ چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کے اغلا لیکل لستل ورتلل، اور دا غیرہ پارا دلیل دا ویلے دے چے کلا پسلح حدیبیہ کی سیدنا علی داو لکل چه دا آغا فیصله دا چه محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سرکی نو قریش ورطو ویل چه که منگا تا رسول اللہ گنلے نو منگ بتا سر جنگ نکولے. محمد بن عبداللہ لکا آغا نلکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما تو خیا ناغا تیو خو ناغا کرچاو کو پخپلے لکل محمد بن عبداللہ. دا دلیل نیولے دے گا چاہ خپل نم پخپل ولیکخ،
او دې نه معلومیږي چې په آخري عمر کې هغه لیکل لوستل ورتلل. دا هغه استدلال ده. ابن قیم رحمه الله سیر اعلام النبلاء کې د ابوالولید الباجی ترجمه لا دا ټول بحث لیکل دی. بیا دا وی چې ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر فتین او ډېر ذهین او خپل نوم لیکلو کې هغه ته صاحب څه کمی به نه محسوسېده. زموږ د کلو کې هم ډېر داسې خلک دی چې هغې له لیکل لوستل نه ورځي، سکول یې نه دی ویلی، لیکن ته چې د هغې مخکې د هغې نوم ولیکې او څو ځله هغې لیکلی شي. خو سوال دا چې آیا صرف په تش نوم لیکلو باندې به سړی د امیت نه وځي؟ سوال لغه دی. په تش نوم لیکلو باندې سړی د امیت نه نه وځي، نه هغه تعلیم یافته دی. دا خو د الله کمال دی، هغه لی ورکړی دی چې سره دی چې هغه د استاد نه سبق نه دی ویلی، په کتاب نه پوهېږي، لیکن د هغې باوجود چې کوم کتاب یې پیش کړی دی هغه ډېر زبردست کتاب دی. او قرآن دا فرمایلی دی که تا لیکل کولی که نه یا تاله خط درتلی نو اذا لارتاب المبطلون. نو دی که صاحب مه محسوسوی، دا دانشوران نوي نوي چې دي که نه، دي دا مثلا په مخه کړی او خلکو ته شوقی دا چې نه جی دا خو انپړ نه و که نه، انپڑھ جاہل ته نه وایي، انپڑھ معنی جس نے کچھ نه پڑھا ہو، چې چا څه نه ویلي نو هغه ته انپړ وایي. ستاسو خو بیا بل شان دي، تاسو نه انپړ وایي، نه انپړ خو عالم وي، چې انپړ نه وي که چې بې علمه نه وي نو صحیح عالم وي بیا که. انپړ هغه چاته وي چې هغه چا نه لوستل نه وي کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چا نه لوستل نه وي کړی. څنګه چې د مور نه دغه شانته پیدا شو، هغه شانته لوی شو، هغه شانته وفات شو، ځکه ورته امي وایي. دا صحیح تفصیل ده. خو یو بله بدقسمتي دا هم ده چې خلک د کفر په فتوه کې ډېر تیز دي. ابوالولید الباجي ته خلکو په هغه وخت کې کافر ویلي چې دی کافر دی، ځکه چې دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته څه وایي؟ لیکونکی وایي. هغه صرف دا ویلي چې محمد بن عبدالله یې لیکلی و او دی نه دا استدلال کېدی چې دی لیکل ورتلل. اوس خامخا کفر خو جدا شی دی. هلته پاکستان کې مې یو کراچۍ کې څه نوم و د هغه؟ شکیل اوج. شذوذ چې اختیار کړي سړی که نه، خو موږ تاسو وصیت کړی چې کوم شی شاذ وي هغه مه بیانوئ. هغه دا شاذ خبره وکړه، په دې باندې مصر کې یو سړي کتاب لیکلی دی او کوشش هغه دا کړي چې دا امیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ختم کړي. دا د اسلام نادان دوستان دي چې امیت یې ختم شي، قرآن دې ختم شي. قرآن خو دلیل د دې دی چې دا یو دای سړي پیش کړی چې هغه چا لیکل لوستل نه دي کړي، نه ورتلل. خبره دا ده بنیادي، د هغې باوجود هغه دنیا استاد دی. و دا خبره قابل قبول نه ده، هغه هم دې طرف ته متوجه شه. شاذ قول یې خپل کړو، خلکو ته هلته یو ټس وباسه. شکیل اوج په دې مسله مړ شوی. دا نه ده پکار دا مسله، څه دا لرې کار کتلی چې اوس اختلاف شته په مسله کې، اختلاف نه، بنیادي خبره ده چې هغه لیکل لوستل نه ورتلل. او دا عیب نه دی. هغه ډېر عجیب و غریب تعویلات هم کوي. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، په عبارت پوهېږي نو قرآن هغه ته هم امي وایي. دا استدلالات دي د هغې، د هغې دا ځان له یو فتنه ده. یعنې امي دی، لا یعلمون الکتاب الا امانی، په عبارت چې پوهېږي نو هغه ته هم قرآن امي وایي. وی دا هر څه چې ته وی، لیکن امي هر هغه سړی دی چې هغه د مور نه څنګه بې تعلیمه پیدا و، آخره پورې هغه همراه بې تعلیمه پاتې و، ځکه هغه ته امي وایي. او دا هغه صفت دی، هغه دپاره دا عیب نه دی. که بل څوک امي پاتې شي د هغه دپاره عیب دی. که یعقوب نانوتوي سبق نه ویلی د هغه دپاره عیب دی، نو یې واخله. یا مملوک علی که سبق نه ویلی د هغه دپاره دا عیب دی. دله دین ویل پکارو. دا نه چې دین یې نه دی ویلی بس هغه لوی شی دی جوړ شو. ډېر شی فتنې دې خلقو جوړ کړي بې شمېره. کتابونه چې وګورې بیا تا ته پته ولګي. خپل ځای کې به انشاءالله زه د هغې څه حوالې هم پیش کړم درته. ما سره شته کتابونه، زه به هم ښیم تاسو ته چې هغې کې څه لیکلي دي. د باید سوزونه باندې اغماز مه کوئ، وایې چې دا شی غلط دی. نو بهرکیف دی باندې الله رب العزت دغه ویلو چې تاسو به داسې وکئ، داسې وکئ، داسې وکئ،
نو زه به تاسو باندې داسې نعمتونه وکړم. دلته یې ته اشاره وایي وافو بعهدی پورا کې زما لوز اوف بعهدکم زه پورا کوم ستاسو لوز وایای فرحبون او خاص زمانہ وایای فرحبونی پس خاص زمانہ تاسو رحبتو کې لکی یرا وامنو بما انزلت ایمان وړه پای سمانه چې ما نازل کړی دی مصدقا لما معکم. ته دې معنا خلک غلطو کی کنه بیا غی ته استدلال کی چې قرآن خو زمونږ تصدیق کوي کنه. تصدیق کوي نو مطلب دا چې بایبل کې مونږ کوم شیطانای لګي دا ټول ټیک دي دا څه نه خبره. مونږ چې قرآن او حدیث ګورو نو قرآن دا غي دا هر چیز تصدیق نه کوي. سورۃ بنی اسرائیل 2-3 آیت کې برازي چې په تورات کې مضمون سو الله تتخذوا من دوني وکیلا الله نه سوا بل څوک کارساز مګنه. دا تورات خلاصه توحید. نو مصدقا لما معکم دا مطلب دے تصدیق کون کرے دائے کلمے دا توحید چتا و سر دا قرآن دا غی توحید تصدیق کی. پینڈے شیخ القرآن رحم اللہ و دامانا کولا صحیح خبر دا بس قرآن دا غی دا توحید اقرار کی. قرآن مجید یو بل خبرم کرے دا چی عیسیٰ علیہ السلام کلتو ناغی یو خبر کرے وا مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمو احمد زیر ورک ان کے د خپل ځان نرستو دا غیر رسول چنوم دا غ احمد دا بشارت شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک. او بائبل کې لیکلي چې تلون کېم برزم او زب خپل رب ته وایم و کامل بھیجے گا. اب یو کامل تاسو ته راولېږي اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا. دا جملے قرآن کی بھئی زما بخیل الیوم اکملت لکم دینکم کامل آئے گا. اپنا کلام اس کے منہ میں ڈال دے گا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تدې دوه سوزونو قرآن تصدیق دا نه چې قرآن دا ټول کتاب تصدیق کی بیا ضرورت سره. قرآن مهیمن دی د ټول کتاب تصدیق نه کوي د هغه مسائل تصدیق کی چې صحیح دي حق باندې مبني دي. پدې تورات زبور انجیل کې بایبل چورته مونږ وایو پدې کې حق خبرې مشته باطل مشته دواړه پکېشته. اوس پای کتاب کې یو حق خبره ده نو قرآن دا غي تصدیق کوي کنه کوي دا مونږ چې تعالی مزاج جوړو دا پدې وجه جوړو. حق خبره 400 کوي ټیک کوي او غلطه 400 کوي نو غلطه. قرآن فرمایلی دی کونوا مع الصادقین صادقین سره شي غلط خبریں 400 کی اپنے دیکھا. رستو وطو گورے پا سورۃ آل عمران کے قرآن مجید با دا بنی اسرائیل دا علماء بیشمیر بدے بیان ایک چی دا غریبانو مال خوری او دا چل گئی او دا چل گئی او دا چل گئی نبیا بوئی لیسو سواء دا ٹول بنی اسرائیل گورے او شان ندیخ. بازی پدی کیا غدی چکتا غیلا یو غٹ خزانہ ورکی کنا یو ادی ہی لیک طالب در کیف یہ تو انصاف ہوئی اور زمون خلق پر انصاف نے پوئی. یو کتاب ہے مثلا مفتی احمد شفیع رحم اللہ معرف القرآن دے نو کتا جرتا پاگی حوالہ ورکلا چھ پدے کے دا خبر دا سی لکل دا متا تا بسو ہوئی دا خپل مطلب حوالہ تی لگی و دا بلغت نہ لگی یو ورمائندہ الزام لگی بل بداوی چھ ٹولو لینا منخ اتاوانی بآیتم فٹ گئی چھ تکفرون بباز و تؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. لکہ دا اللہ کتاب ہے تو دا اللہ کتاب الف نتر یہ پر ټول منیخ دا انسان کتاب خطول منل نشتا. ظلم مکوے چا سرخ ایمان متبا کوے. طریقہ دارا چیو کتاب دے تو پوئے گی اللہ علم در کڑے عقل در کڑے اگر آئے تا تر قرآن و سنت خلاف کرے گی تو وضاحتوں کا دارائے دا قرآن و سنت خلاف تھا بس تا دا کار دے. مچا دا کافر ہوا ہے ما گمراہ ہوا ہے ما بدعتی مشرک ہوا ہے تے سرستا سے کار نشتا. اگر رائے سر اختلاف ہو سکتا پاگی ذات بانی لکن کی بانی خٹ مور تپخ زمان دا خلق مرض دارے چی دی فکر سر اختلاف نہیں گئی دی ذات سر بے اختلاف کی. ذات سر چی اختلاف پیدا کی دا غسلی بڑی خخ آرائی تا نا باغم پاتش
ډېر زیات علم به یو هم در نه پاتې شي. داسې مه کوئ. رائے سره اختلاف ساتئ او رائے سره موافقت کوئ. مینه اهل حق سره کوئ. صرف دا چل د قرآن نه زده کوئ. قرآن چا نه ویلي په دې چل هغه نه پوهېږي. دی خو یا ټول کتاب مني یا ټول نه انکار کوي. وآمنوا بما انزلتو، ایمان وړئ پای سو چې ما نازل کړي دي، مصدقا لما معکم، تصدیق کوونکی دا کلمې توحید چې تاسو سره ده. ما معنی کلمه توحید، یا ما معنی هغه زیری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې تصدیق کوونکی دا غزیری چې تاسو سره ده. یا دلته کې یو بله معنی ده، مصدق په معنی موافق. ایمان وړئ پای سو چې ما نازل کړي دی، مصدقا لما معکم، دی موافق دی د هغې څه چې تاسو سره دي. دی د هغې نه سوا خبره خو نه کوي. دی د توحید اقرار کوي او ستاسو کتاب کې به توحید اقرار دی. دی هم آخرت ښي او تاسو هم آخرت ښیئ. دی کې یو سوایي خبره د هغه ده چې په دې نبي ایمان راوړئ، نور خو بګې څه نشته. ولا تکون اول کافر به، مکیږي اول کافر په دې اول کافر باندې خلکو ډېر لویه مسله جوړه کړه چې دا خو چې مدینه کې نازل شوی دی. یهود مراد دي. ناول کفر خو مشرکین مکه کړی دی. مشرکین مکه کفر نه دی کړی، شرک یې کړی. او مشرکانو که کافرانو؟ مشرکانو. او دي مشرکانو که کافرانو؟ دي کافرانو. نو سمه خبر دی که هغې انکار د شرک د وجې کړو، دی انکار د څه شي د وجې کوي؟ د سیادت د ختمېدو د وجې کوي. صحیح جواب دا دی. د دې نه بل صحیح جواب دی. بل اول په دې نه وي دا کوم چې مونږ په اوله معنا باندې اخلو. بای سړی نه د هغه ذهن به ستا خلاف ډېر عجیب و، چا پمپ کړي که نه ډک کړي. وایي دا هغه ته مخامخ شي څه خبر ورته کول غواړئ، نه هغه بس د لا نسلم په ډېری ناست دی. نه منم جي، نه منم. دې ته اوله کافر وایي. خبره یې لا اورېدلې ده نه، خو چې پوهې چې دا د پیغمبر څه ویل غواړي، نه منم جي، نه منم. او دومره خرطوب نه کوي خلک. تا د پیغمبري ولاړ دی، د الله پیغام تاله در رسوي، تاسو د مخکې نه چې کوم دی په ځان توږلي دي چې نه منم جي خبره. عرب دې ته اوله کافر وایي. دا موږ چې کوم پښتو کې وایي دا اوله کافر نه دی. د نه منلو خبره کول چې زه نه منم، د دې په نورو ژبو کې ترجمانی ممکن نه ده. اول کافرن د دې ترجمانی ممکن نه ده. دا مفهوم ما دا ده. او مکه گیا اول کفر کوونکی په دې باندې. ولا تشترو بیااتی، اشترا منه ترجیح ورکول. آیاتی منه زما احکام. ولا تشترو بیااتی، ترجیح مور کوي زما احکام، ولا زما په احکام باندې ثمنن قلیل، معمولی وزلا. مخاطب سوق دی یهود. هغې ولې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان نه راوړو؟ څه وجه وه؟ تفسیر خازن معلم وګوره، د هغې په زروع او د هغې په دروعو کې نقصان راته. زروع زرع فصل، د خپلو منونکو د فصلونو نه به هغې سا اخیستل که نه برخه. او د هغې دروع د درع جمع دی، غلانځې، پی، غوړي، ماسته. که پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی نو بیا ته خطا کېدل. دا مطلب دی. د دې د ختم د پیسو سره څه کار نشته دی آیت. دا بې ځایه څوک مه دغه را دغه. دا مطلب نه دی. د دې مطلب دا د آیت ځان له مستقل مسله ده. احنافو مذهب دا دی چې په هر قسم طاعاتو باندې، احناف متقدمین رائے دا چې په هر قسم طاعت باندې اجرت اخیستل جایز نه دي. خدا صرف د امام ابو حنیفه رحمه الله رائے دا. ائمه ثلاثه د خلاف دي. ائمه ثلاثه څه مطلب؟ امام مالک، امام احمد، امام شافعی. دارنګه قاضی ابو یوسف، قاضی محمد، قاضی ابو یوسف او امام محمد مخالف دي. دا صرف د امام ابو حنیفه رحمه الله رائے. رستو بیا د متاخرینو رائے دا جوړه شوې ده چې په هغه زمانه کې به اسلامی حکومتونو د علماو خیال ساتو. چا چې به دینی کارونه کول د هغې تنخواګانې او مقرر وې. اوس چونکې هغه څیزونه نشته دی،
نو کومونګه دا کار پریدو بالفرض د اجرت قائل نشو نو دومره متوکل الله وسو کی چې هغه د منځونه هم کوي هغه د ټول کار نه کوي په جماعت کې ناست یو بار د نوځي د خټن لري او دا متأخرین چې کومه فیصله کړي دا د متقدمینو دی کې اصول لري چې کله کله احناف د حالاتو د وجې په نورو مذاهب باندې فتوا ورکړي دا څه ناشنا کار نه دی ته مذهب نه وتل نه وایي دا خبرې چې څوکۍ نه بیچارهګان ته نه فقه ورځي اس نه ورځي ازان له بس هغې یو سیز د کړی دی هغه سیز نه هغې خوا دې خوا بل څه شی مني نه طاعت باندې اجرت د نبي دپاره حرامي پاتې شو عام انسانان ان حق ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله د ټول نه زیات مستحق هغه څیز چې تاسو په هغې اجر غواړئ هغه د الله کتاب دی ګناه نه دی دا خو دی هغه کې څه د بعضې خاص علماو د رایې د وجې دا مسله داسې وه متأخرینو فتوا د خلاف ده یو سړی کولی شي نو کوي دی ځان له یو سړی وي زه امامت کوم زه الحمدلله 1978 نه د جماعت کې امام یم هغې نه مخکې زما والد صاحب و مونږ سره یو سیری هم وه هغه سیری ما 83 کې پرېښې ده او زما د جماعت کې څوک نشي خولی چې ما د هغې نه په درس یا په امامتۍ یا په خطابت یو پیسه م اخیستې بلکې الحمدلله جماعت کې د ټول نه سوا خرچه زه کوم زما حیثیت دغه دی ما سره که څه نه ومو دلته یو شاګرد دی زمونږ نه ما ته تا سره پیسې ډېرې دي مې دا خو زه په 2009 کې یونیورسټۍ ته راغلم د دې نه مخکې خو زه عام سړی وم ما سره پیسې درک نه لګېد هغې وخت هم ما څه نه دي غوښتې دا خو رجحان وي زما خپل رجحان دې طرف ته دی چې زه نه اخلم تر دې پورې چې که څه ماشوم زه دم کم یا څه مریض دم کم په هغې ما تر اوسه لاسه نه دی اوستی اگر چې پای جایز دي دا خلک خامخا خبره کې ګوتې وایي راوایي هره خبره کې خلک ګوتې نه وایي چې سړی نه پېژنې بس خاموش شو زما خپل مزاج دا دی دا هغه شاته چې تاسو آبادۍ وینئ دا ټوله خرچه زما خپله ذاتي ده الحمدلله یا دا باترومونه د کلي خلکو نه وتپوسئ دا زما د جیب خرچه ده دې کې چا پیسې نشته د خلکو خیال لای چې دې ځان له جایز کوي ځان له نه جایز کوم ځان له خو زه اخلم نه راسره که څوک راکوي هم نه اخلم زه د هغې والد صاحب زوی یم چې هغه له یو بني ادم 50 روپۍ ورکولې ورته یې استاد دا 50 روپۍ قبولي که زکات هغه ورته یې زکات به قبول کړم خو زما احسان به منې زما پلار داسې تربیت کړی یعنی احسان دې زمونږ ومني چې موږ ته زکات قبول کړو مالدارۍ خبره نه ده مسلې نوعیت هم دغه دی چې دا جایز دي او یو سړی دا کولی شي چې بایي زه یې نه اخلم بس نه دی اخلی زه نه اخلم الحمدلله نه مې ماشوم نه اخیستی نه مې بلکې څومره کسان چې ما پړو کړي دي زما شاګردان ډېر لوی لوی سړي دي الحمدلله هغې ته ما د جماعت په بروزه باندې سبق ښودلی او خدا حالت نه و نه کرسی وه نه میز خو ما څه شی نه دی اخیستی چانه خو مسلې نوعیت دغه دی چې که څوک اخلي په امامتی نو ټیک دی اخیستی شي په دې د متاخرینو فتوا شته دی او دا ضرورت دی نن به څومره کسان ته داسې پیدا کړي چې هغه وایي زه به نه اخلم زه څومره ډیوټي کوم په جومات کې زما د کلي خلکو نه ورته پوښتې خیر دی احسان چا باندې نه زبادم منځونه ټول په خپله کوم د الله په فضل جمعې په خپله پړاوم غمونه په خپله کوم تقریرونه په خپله کوم درس و تدریس د نارینهو شته د زنانو شته هېڅوک نشي ثابتولی یو پیسه هم نشي ثابتولی د الله په فضل هغه هم پرېږده بلکې یو کپ چای هم انشاءالله ثابت نه کړي راوند مزاجي دار چا ځان ځان خو بار کیف دا جایز دی دومره څوک نشته دی چې هغه دومره قربانۍ ورکړي او ځان دې ته حواله کړي او چې کله یو سړی امام نشي ساتلی نو جماعت به شاړ شي په دې وجه د متاخرینو فتوا په دې وجه ده
او په دې کې بنیادی اختلاف هم شته که د چا شوق وي نو د امام قرطبي آیتون کتاب دی وګوري لا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا هلته به د احنافو د مسلک حیثیت هم معلوم شي چې څه دی زه هغه علمي بحث نه کوم چې دلایل دي دلایل څه دلایل دي د نور ائمو چېرته کې د تا نه پاڼه ویلې هر سړی خپل مسلک ته زیات صحیح وي ٹھیک ده خدای خدا مطلب ہے چې نور غلط دي دا اجتهادي مسله ده اجتهادي مسله کې غلط او صحیح نه اولا غیر اولای پکې راجح ارجحي پکې دې دې د کفر او د اسلام جګړه جوړ کړه عجیبه عجیبه کمنټس بګی ترې ما ابو حنیفه مقلد نه چې دا غرای نه منه کما قل خلق خبرې دي اختلافي مسله به شک ده لیکن کم سيزونه چې دا غي تعلق د دین اصل سره ده پاغه اجرت ټول جایز وي امامتی د دین اصل لخ دارنګه قرآن خودل د دین اصل لخ بانګ ویل د دین اصل له اقامت ویل د دین اصل له چې دا تلره کې نو څوک بلا سه ملوهي چا وتا د 15 وخت منځو کې د آیت سره تعلق نشته دی البته هغه سيزونه چې کاغه د دین نه لري کې دین ته نقصان نه رسی لکه مړی پسې کتا ختمونه کړ دین ته نقصان رسی اس نه رسی په دې وجہ په مړی پسې چې کم ختم کولی شي پاغه اجرت حرام ده ضابطه ده کې دغه دا چې هر هغه شی چې په دین کې ته لري کې نو دین خرابيږي نو پاغه اجرت اغستل جایز دي او که دین ته نقصان نه رسیږي نو بیا ناجایز دي نکاح د دین ضرورت ته کنه علماء دیوبند میاس کو ورا مفتی کفایت الله رحمه الله د مولانا تانی په اختلاف ته کفایت المفتی مو ګور بیا د مولانا تانی فتاوا مو ګور او د دلایل او انبار به وګوري تب حیران شي پاګره په دا صحیح وي کدا صحیح وي خو نکاح چې کوم دی دا دین په ضرورتو کې دی کنه دی پای اجرت جایز اس ناروا خو نشته دا جدا ځن اخلم او ځان له مسله ما سم نکاحونه تړلې زه پیسې نه اخلم دا یو سړی مې قرضدار یم نه پوه شوې زما پیسې د پا دي زوی نکاح مې ورته تړلې پیسې نه راکوي ها اشومان دي سړی نو ستم نه کوي کاجرا واخله خپه کېږم نه پګای چې ساته غړې چې بای دا پیسې مې راوړې ما ورته چې بد نمبر وسه نورې کم واره دارې هغه انګور لور کا مبارکي وشي تیروا سمه نه زما مټ دیو ګوري خیر ده کنه ها دا ډېرو پادری بار کې افضل تدایت قریبا دا مقصد نه رہے دلته مقصد دا چې دا الله احکام راغلي دي د قران په صورت کې نو تاسو د خپل مفاد په خاطر باندې زما قران پرې هو دو او هغه سوزونه خپل کړل دا څه مکوي دې مطلب دا دی د ختم متم سره تعلق نشته ولا تشترو ترجیم اور کوي مخوخوي بیااتی منه بیا احکامی زما د احکام په مقابله کې ثمنن قلیلا معمولی و دنیا ټوله متاع قلیل له نو دا مکه چې دنیا د پاره زما احکام پرې ده تاسو مکه ویا فتقون وای زمان او یریږي ولا تلبسوا الحق بالباطل مګړوي حق د باطل سره حق د باطل سره دای چې یو خبره سم او کې د یو سړي په باره کې دا خبره ټیک ده نو بیا سمدستی ورپسې وې خو دا پلانې خبره ده کنه په دې مطلب صحیح چې یو سړي په لکه میلان راغلی حق ته نو تا هغه اړې دا هغه د ګمراه کولو دا طریقه ده دا په یهودو کې دوه قسمه خلک یو هغه چې هغه میلان راغلی بل هغه چې بالکل بے خبري د چا چړه کې میلان راغلی ناغي ته حق او باطل ګډوډ کی او چې کوم بے خبري ناغه حق پټ کی دا وسمشتره دا چولن دی کول پکار مگر حق د باطل سرا وتکتم الحق ومپټوي حق وانتم تعلمون حال لا تاسو پويږئ
واقیم الصلاۃ اهتمام د مانځه کوي، واتو الزکات او زکات ورکوي، ورکعوا مع الراکعین او رکوع کوي د رکوع کوونکو سره. د جمع منځ مراد دی، جمع سره منځ کوي. الله یو په 25 او یو په 20 باندې اجر ورکوي. حافظ ابن حجر اسقلانی دا دواړه حدیثونه صحیح بخاری کې شته دی، یو په 25 یو په 20. او دا غي وجه خودلې ده چې دا یو په 20 لري، هغه په جهري منځونه کې یو دوه سيزونه داسي چې په سري کې نشته، هغه یو شمیرلې ته چا چې حدیث سره لګوي نه هغه دی وګوري دا حدیث لاندې ډېر علم براشي پکې. د عوام او یا د خواص غلطي دا چې دي ځان لموز کوي، ځان لموز خو یو موز دی، لیکن چې کله جمع سره وشي نو 25 منځونه دا د ملو شو. کتا ته یو سړی وي ما سره مزدوری وکړه زه به 1 روپۍ درکم، ابل درته وایي چې مزدوری وکړه 25 روپۍ به درکم. هوښیار سړی هغه چې هغه 1 روپۍ والا لوړ شي. ولې هوښیار نه غلطه مثله ووایي. مونځ یوازې کوي خدای مطلب د ښکاري داسې که مونځ یې جمع سره کوی نو ما به دا بل شان ته ویلی وی چې دا سړی 19 روپۍ ګټي، خو چې ټول عمر مونځ یوازې کوي نو مطلب دا 1 روپۍ خو خلک یعنې دنیا کې ډېر هوښیار دی 19 لدي، لیکن په دین کې بالکل جاهل دی، بې خبره 1 روپۍ باندې یو په یو باندې خپل مونځ اخلي. اتامرون الناس بالبر، وینا کوي تاسو خلکو ته د نیکۍ. یهودیانو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان اجازت ورکاو خلکو له تیروړه ایمان. نور توای وتنسون انفسکم او يرکړی مو دي ځان خپل، وانتم تتلون الكتاب او حال لا چې تاسو کتاب لولې بل ته چې یو کار وینا کې نو ولې پخپل وکړه دا غي فائدہ بدایي چې دا غي به اثر کیږي په خلکو. افلا تعقلون، تاسو عقل لرئ، دا عقل تقاضا دارا چې خلک په خپل علم عمل کوي. واستعینوا بالصبر والصلاح، واستعینوا امداد غواړئ بالصبر والصلاح په وسیلې د صبر او په وسیلې د مانځو. ګوره وسیله کې وسیله معنی الله ته نزدېکت دی، خو یو طریقه دای چې انسان نیک عمل وکړي نو الله ته وایي چې یا الله ما دا قرآن ستا دپاره ولوست، دا مونځ مې ستا د رضا دپاره وکړو، تا نه سوال کوم د دې په وسیله زما دا کار وکړي. دلته دغه څیز ده. یا دای چې یو سړی د الله نوم ووایي چې یا الله ته رحمان په ما رحم وکړې، یا الله ته رحیم په ما مهرباني وکړې، یا الله ته رازق مال رزق راکړې. دا اسماء حسنا باندې وسیله ده، دا حکم شو. یا یو نیک بنده دی ژوندی دی نو حدیث کې ثابت دي چې تلل شي هغه ته ووایي چې مولوي صاحب یا مشره یا تره زما حق کې دعا وکړه. د وسیلې دا قسمونه ثابت دي، لیکن دا نه دي ثابت چې یا الله د فلان کې د مخه زما دا کار وکړي. دیکھئے فرق کوي، کم چې ثابت دي هغې نه انکار نه کوو. وسیله په خپل عمل نیک عمل باندې، وسیله په اسماء الله الحسنا په صفات دی، او دارنګې وسیله د یو ژوندي په دعا باندې. دا درې واړه حدیثو کې ثابت دي. د مړی وسیله یا شریعت کې ثابت ده؟ تو جواب دا چې نه، باس وکړو ولته کې خپل ځای کې انشاءالله. خو دا درې قسمه وسیلې جایز دي. دا دلته کې استعانت بالصبر او بالصلات، یعنې صبر او مونځ وکړئ تاسو الله ته د هغې په وسیله باندې، د هغې په ذریعه باندې الله ته ځان نږدې کړئ. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، یقینا دا خامخا ګران کار دی. کم یو مخکې یو ذکر کړي دوه دي، دا راغې به کې دا انهما دی اصل کې څه شی دی؟ انهما ذکر کړي دوه دي، د انها ضمیر مراد به صحیح اشارې نه دوه. او یقینا دا دواړه لکبیرة خامخا ګران دي، مگر نه دي ګران علی الخاشعین په خاشعینو باندې. خشوع فروتنې ته وایي، هغه خلک چې د هغې په زړه کې عاجزي الله ته، دې ته خشوع وایي. دې لپاره لفظ دی فروتنی، دا په مونځ کې فرض وي او دا د اول نه تر اخره پورې، دا په خولې نه راځي نه په لاس خو معلومېږي. دا زړه کې موجود وي چې د انسان په زړه کې د الله هیبت څومره دی، د الله سره مینه څومره ده، په الله توکل څومره دی.
دا خلق د خشوع د حقیقت نه واقف نه وي. یو سړی لاس پې بیا بیا اړقول، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې که بالفرض د پړه کې خشوع وی نو لخشعت جوارحه. دا حدیث کوم ځای لیکلی؟ مجموعه کې بیا وګوره. بیا څوک پکې راشي نو هغوی دا بیا بیا چې رفع الیدین کي دا خشوع خلاف دی. انا لله و انا الیه راجعون. چټېږه نه هغېږه مدام د خشوع خلاف دی. ور لمونځ په ولاړې کوه که هلکه څه سنتو کې ګوتې دی بس جوازي سنت دی که کوې وکړه که نه کوې مې کوه. خو دا دروغ خو مه وایه. په دین کې دروغ خوند نه کوي. سمه خبره وکړه چې سنت دی بس. کول یا نه کول په هغې باندې مونځ ته نقصان نه رسېږي. ځان له مسله شو. څوک قایل دي نو هغوی وي دا حسن دی د هغې فلان فلان ټیک وایي دی، لیکن دا خو مه وایه چې په دې باندې مونځ خرابېږي او د خشوع خلاف ده او دا دي او دا دي. عقلي خبرې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیثو کې مه کوه. الذین یظنون کسان چې د هغې یقین دار ظن موږ مخکې ویلی دي چې هغې علم ته وایي چې هغه په نورو ذرایعو معلوم شي. نو قیامت مونږ په خپلو وسایلو نشو معلومولی. دا الله په وینا یې معلومو ځکه یې ته به ظن وایي، لیکن الله ذریعه د قوي علم ده. په دې وایي ظن به معنی یقین. هغه کسان چې د هغې یقین دا دی چې یقینا دي ملاقات کوونکي د خپل سره او یقینا دي هغه ته واپس کېدونکي دي. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. هغه یا بني اسرائیل لږ مخکې تیر شو، ډېرې خبرې وشو پکې. په دې وجه دوباره اعاده کوي. اعاده برائے بعد عهد. اے بنی اسرائیلو اذکروا نعمتی، شکر ادا کې زما د نعمت التي انعمت علیکم، هغه چې ما په تاسو انعام کړو او ما تاسو له غوره درکړو علی العالمین. څه معنی؟ د دنیا په هر یو انسان باندې د هغې فضیلت د خپلو پیغمبرانو نه م غوره نه، علی عالمی زمانکم، ستاسو زمانې په خلکو تاسو غوره وئ. واتقوا یوما، او یریږئ د هغې ورځې نه چې بدله به نشي ورکولی یو نفس د بل نفس نه د هېڅ څیز. دا شفاعت د نفي مسله ده. دا مسله شفاعت انشاءالله مونږ آیت الکرسي کې وایو. او نه به شي قبلولی د ده نه شفاعت به نه قبلیږي، مشرک نه شفاعت نه قبلیږي. او نه به شي اخیستلی د نه عدلن څه جرمانه، برابری جرمانه، کفاره قیامت کې نه، پیسې نشته چا سره. ولا هم ینصرون، او نه به دوی امداد کولی شي.